حضرت ابوبکر صدیق فرمائی کہ تجارتی قافله کې ولاقې ته تللی وم. دا لا رستنۍ خبره ده، دا د پیدایش نه وروستو خبره ده. پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اوصاف پراته دي، صفتونه پراته دي. په خپله بخاري حدیث دی چې د ما صفتونه په پخوانو کتابونو کې پراته دي. قرآن شریف کې چې الله تعالی فرمایي چې دا آیتونه د قرآن دی پټای یهودیان یادوي، علماء هغې نه هغه خبرې مرادې دي چې کمې خبرې د پیغمبر علیه السلام په شان کې په پخوانو کتابونو کې راغلي دي. یو علاقې ته تللی وم تجارتي قافله کې، نو ما نه قافله ګډه وډه شوه. نو ما تپوس وکړه قافله په کومه تلې ده؟ نو چا وی په دې لار نور پسې تلم تلم تلم، لار مې غلطه کړه. زیال مازدیګرې دی او زم زم زم، یا خدای پاکه دا څه شو؟ دا خو ما نه لاره خطا شوه پروردګاره. یو ځنګل باندې ورلم، چې په ځنګل ورلم یو رڼا مې ولیده. مې یاره انشاءالله رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای خلک یې ورګدې له ځان رسو. پخوا به ورته منار وي، موږ ورته مناره وایو. زمونږ په دې جوماتونو کې چې دا کم مناره ورته موږ وایو، دا به پخوا په جومات نه وه، دا به خلک په دې کلو کې او په دې بانډو کې به اوسېدل. نو هغې به یو لوړ شی جوړ کړی و، هغې کې به اور بلاو. منار د اور د بلېدو ځای ته وایي، د رڼا ځای، د اور د بلېدو ځای. نو دا به اور سره پاره بلاو. د اور رڼا خو لرې ښکاري چې خلکو ته پته لګي چې دلته څوک اوسېږي. نو قافلې والا به راشي، قافلې به داسې پیاده ګرځېدې، نو څه به تېواله اوس پې خرڅ کړو. نو اوس لوړ ځای ته مناره خلک وایي. نو دا منار مې ولید. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي، ما وی چې دا اور چې بلیږي خو څوک به یې ورګره دلته ورشه، ځکه شپه را باندې راله او لکه چې لار مې غلطه کړي. وی چې ورغلم یو آبادي وه په یو ځنګل او په یو بیابان کې، او دې کې باران شروع شو، سیلۍ شوه او شپه را تیاره ده. وی زه ورغلم هغه آبادۍ له هغې کې دروازه وه، ما ول اواز ورکړه دروازه کولو کې، او چې دننه کم بواب دی دربانچي دی، هغې وی چې مونږ خو ورنه لرکوو، دا خو نور پریواته سره بندېږي او نور خطو سره کولاویږي. ما وی زه مسافر یم او ګرمي مې یخني مې شوې ده او باران دی او سیلۍ ده او قافله رانه ګډوډه شوې ده، مهرباني وکړئ خدای خاطر وکړه ما ته ورکولو که چې لږه شپه وکړم سهار به ځم. وایي چې نه، قانون زمونږ دا دی چې مونږ چاته ورنه کولاوو. ما وی ګوره زه د مکې یم، قریشي یم، د بیت الله ګاونډي یم. اوس هم چې څوک چاته وایي نو دا واسطې ورته مخکې کړي. وی یو سړی راغی چې د ما دا خبره اورېده، نو د هغه محل نما ځای چې هغه کوم آبادي وه هغې نه داسې ما ته ښکته وکته. وی ما ته وایي چې دا کوم دی میلمه؟ مې د مکې. څه دې نوم دی؟ مې د ما پلانکې. د کوم قوم یې؟ پلانکې. وی دروانچي ته وایي چې ور ورته کوله وکړه، دا خو د مکې ګاونډي دی، دې خلکو احترام پکار. وی دې دننه کړم. وی چې دننه کړم سړی ما ته ګوري را تر غاړه وه او داسې ما ته محسوسېږي لکه چې ما پېژنې. زه خو یې نه پېژنم، لکه چې ما پېژنې پېژنګلو غوندې. او زه یې بوتلم یو کوټې ته او را باندې خوراک مراک مې وکړ او بستره یې راته برابر کړه، اور مور یې راته بل کړه، ګرم شم، کوټه کې را باندې ښه په عزت شپه وکړه لکه د یو ښکلي میلمه. لکه سوچ کوم چې دې ستا سړی په ما لکه چې دوکه شوي، زه یې نه پېژنم، په ما د بل ګمان جوړ کړی دی. وایي چې سهار وختي پاڅېدم، وی ما باندې بیا ښه خوراک ناشته ماشته وکړه او ډېر قدر عزت مې کوي. زه ټیک ده بیت الله د مخه به قدر کوي. وی ما ته وی راځه را پاڅېدم، وی په هغه ځای کې چکر راکاو. دا د عیسایانو عبادت خانه وه، چرچ، ګرجا، او د مشر پادري و. وی ما ته وی راځه، وی بوی تلم، وی یو کوټې ته یې بوتلم، وی کوټې کې دا وګوره، وی چې مې وکتل 3 بوتان پکې ولاړ دي، د کاڼي بوتان. او بوتانو ته چې ګورم نو ښي طرف ته بوت زما دی، ما والا شکل دی، او میاس کې چې کوم بوت دی
نو دا زما دوست محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، دا داغه دی. او ګس طرف ته چې کوم بوت دی دا مې یو بل ملګری د مکې عمر نوم دی، هغه داغه دی. خدای پاک زمونږ دا بوتان دوی جوسینګ جوړ کړی دی، دوی مونږ لیدي یو، مونږ خو بوت خو چې را چا جوړی خو مخامخ برته ولاړي نو د هغه به جوړی. بوت جوړول اسان کار دی، د چا ډیزاین چې جوړه اسانه خبره خو نه ده. که لږ معمولي په پوزه کې غټه وړه شي شکل بدل شو، که لږ سترګه وړه غټه شي شکل بدل شو، که رنګ کې لږ تبدیلی راشي شکل بدل شو، که مخ نری غټ شي شکل بدل شو. دا څنګه زموږ شکلونه جوړ کړي دي، دا څه مسله ده؟ خوبي نه ته ویښه ده. هغه پادري ما ته ورو ګوري مسکي دی، ما وی دا تاسو څه جوړ کړي دي؟ وی دا دې وپېژندل. ما وی دا اخر طرف ته خو ځم، دا میاس کې پیژنې او دا زما یو دوست په مکه کې محمد نوم صلی الله. دی وخت کې رسول الله مبارک ته نبوت نه دی مل، او دا ګس طرف ته پیژنې او دام زمونږ ونډي رو دوست دی عمر نوم دی. ټیک تی دا بوتان دا تصویرونه نقشې بالکل ټیک دی. ویلازه وی بویتلم کېنولم مې چې دا تاسو مونږ لیدلی یو؟ نه. دا نور ملګري تا زمونږ لیدلی دي؟ نه. دا چې کوم مصور دا نقشې جوړولې دا کاڼي کې بوتان هغه مونږ لیدلی یو؟ نه. نو دا مو څنګه جوړول او دا مو ولې جوړ کړی دي؟ وی د دې دریو کسانو ستا او ستاره د دوه ملګرو زمونږ په کتابونو کې صفتونه پراته دي، نقشې پرتی دي، نقشې په هغه نقشو صفتونو مونږ دا جوړ کړی دي. زمونږ نقشې دا میاس کې چې دا به د آخرې زمانې پیغمبري او ته خي طرف ته مونږ ودرولې، ته به ړومبې ملګری ړومبې خلیفه به، او دا ګس طرف ته به دویم خلیفه او دویم ملګری به. یعنی تاسو رونو دا اندازه ولګوئ چې نالیدلی یو انسان د چا بت جوړی، د چا نقشه جوړی، لیدلی کتلی نه بلکې د پیدایش نه مخکې ولا جوړی، خو د هغه صفت به په کتابونو کې داسې موجودي چې د سوتر او د انچ فرق هم پکې نه. رسول الله مبارک له الله ډېر لوی شان ورکړی دی. حضرت عیسی علیہ السلام زیر ورکی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، زیر در کوم چې مانا پس به یو پیغمبر راځي نوم به احمدی. او یوازې دا نه، رب العالمین د ټولو پیغمبرانو نه وعده اخلي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هر پیغمبر نه خدای وعده غشتي را کستا په وخت کې د آخر زمانه پیغمبر راغی، ایمان بام پر وړي، مدد بهم کې. لوی شان والا شخصیت ته سه الله پاک دنیای کفر مسلمان اکړه، الله پاک دا هغه پلاس گمراهی ختم کړه، د کفر او د جهالت تیاری خدای پاک ختم کړي. هغه خلق چې سرمنې بخوړي، هغه خلق چې مردار بخوړي، هغه خلق چې د خپل خويندو سره به بدعملي کولې، هغه خلق چې سکو میندو خويندو سره نکاحونه تړلیو، اق الله پاک مسلمانان کړل او د پیغمبر مبارک د برکت نه ته الله هغه مخلوق جوړ کړ چې تر قیامت پورې مثال به پیدا نشي. صحابه ته خدای جوړ کړل، ډاکې به وي، تیارې ډاکې، لوڼه به جمدې ښخولې، دا سیم نه وه، لوڼه به یې ټولې جمدې ښخولې. او میندو سره په کورونو د زناګانو جنډې لګېدلې. بخاري کې راځي، ابو داود شریف کې راځي، د زناکارو خلکو په کورونو به جنډې لګېدلې. دې کور کې زناکاره ناسته، که څوک خپل خواهش پوره کوي ورځي دی. داسې جهالت، مردارې به خوړې، غلې به کولې، ډاکې به کولې، چې مور سره سړی نکاح کوي، خور سره سړی نکاح کوي، د دې نه غټ جهالت بل نشته دی. لیکن رب العالمین داسې نور راوخیږي او داسې نور د نورونو نور چې دغه کفر دا تیارې مکمل میټاو شوې او الله پاک د ایمان او د اسلام رڼاګانې خورې کړې. ګډ ګډ ته الله ایمان ورساو، شام ته، یمن ته، کسرا او د هرقل او د روم بادشاہي دړې وړې په ختم شوې. زنانه او ماشومان پنې غلار شو، گمراهی ختم شوا. چې دومره لوی شان والا شخصیت الله دنیا ته رالیږي او دا د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر بل به قیامت پورې راځي نه، نو شان به خدای نه ورکوي.
یو سفر کې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وی په یو سفر کې یو سړی ولیدم یو پادری را پسې شو ماته ودرېدم ناستم یاره ویته یو مهرباني وکړه ستاسو نوم دی مې پلان کې پلار دې څه نوم دی فلان کې عبدالله مې نوم دی پلار نوم مې عثمان نوم دی کم قوم سره تعلق لري بنو تیم قریشي یاره یو کار وکړه دا رود دې راته لږ وښایه یو ځای کې خېټه راځي بل ځای کې رون راځي دوه روایت دي مې ته ما پرون څه کوي زما پکې غرض دی مې نه چا ترونه نه خیم وی هغه وی چې نه ما ته به خامخا خلکو یې سپینګیري بوډا دی رون د تغواړي غوښایه څه چل دی ما چې رونه خو ما پرون یو داغ وی ما ته وی خیو خبره وره ته به د آخر زمانې د پیغمبر لومبې ملګری وې ما چې تا ته وکتل نو ما ولیدې او ما وپېژندې زمونږ کتابونو کې ګوره د پیر رسول الله مبارک د ملګرو صفتونه پکې پراته دي حضور پاک خو پرېږده وی خبره زمانه م یېره شوه مې دا څه وایي او زمانه ډېره زیاته تېره شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې الله پاک کله نبوت ورکړه نبوت او پیغمبري نو زما دوستو ابوبکر ما له خدای پیغمبري راکړه مې زما در باندې ایمان منم پته و دې خلکو ته نخې خلکو لیدلې وې د راهبانو د پادریانو د نجومیانو کاهنانو پیشنګویې لیدلې وې حالات یې لیدلي وو او بیا ابوبکر صدیق وایي ما ته پته وه چې ما څه ملګری دی د ژوند دوست مې دی د خړپوسو نه را سره یو ځای لوی شو ژوند کې چې ته دروغ ده نه دی ویلی زندګۍ کې د خدای پاک ساتلی بالکل منم نبوت مې دی ومنو بې دلیله مې ومنه هسې یو تپوس ته نه کوم چې څه دلیل شته در سره دلیل د وجه ایمان نه ایمان خو مې در باندې راوړو دلیل شته در سره ویو شته څه دلیل دی وی پلان کې علاقه کې چې پادري دی له پرون د پاسه کم تور داغ کتلی و دغه مې دلیل دی دا معجزه ده اوس نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته الله لېږه نو په یو غټ شان یې را لېږلی دی لوی شان سره خلکو ته پته ولګېدله چې په دومره لوی شان پیدا شو او چې کله طبقات ابن سعد کې لیکلي دي چې کله پیدا شو سنت شوی پیدا دی مختون او زمونږ ماشوم چې پیدا شي دا نوم ولا کټ کې رسول الله مبارک کټ نوم سره پیدا دی نوم ولا چا کټ کړی نه په خپله کټ او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله زه پیدا شویم هغه وخت هم زما عورت چا نه دی لیدلی دا ناشنا روایت بهر کیف ورځې پس ورته عبدالمطلب عقیقه وکړه نوم یې ولا کېښود او نوم ناشنا نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم مور یې وی احمد بخي ټیک شو دواړه به یو ځای کو محمد هم شو احمد هم شو صلی الله علیه وسلم ګوره د عبدالمطلب د نورو زامنو نومونو ته ګوره عبدالحارث بل او د ده نوم ته هم ګوره عبدالله د پلار نوم او د ده نوم یې څنګه خلکو وایي ناشنا نوم دی ورته کېښوده دین وسیله مې داسې نوم کېښود محمد څه معنا د صفت لایق ستایل شوی چې خلق به صفتونه کوي خلق به تعریفات کوي خلق به ښکلا ذکر کوي خلق به علم ذکر کوي خلق به اخلاق ذکر کوي خو چې څومره ښکلي صفتونه دي ابره د بیانېږي دی په هغه ښکلو پاکو صفتونو پیدا دی او احمد څه معنا دی به هم د خدای حمد وایي د ده به هم صفت کېږي دی به هم صفتونه کوي دی به د الله صفتونه کوي او عقیقه یې وله وکړله او د مکې خلک یې راوغوښتل او په هغې باندې روټۍ وخوړله لومبی پی ورله مور ورکړی دی او بیا د ابولهب یو وینځه وه سویبا هغې وله پی ورکړل او دغې سویبې ابولهب له زیرې ورکه
وی مبارک دې شستا د مړ عبد الله بچي پیدا شو نو ابو لهب په خوشاله کې سویبه آزاد کړو عزت مې آزاد کړی بخاری شریف کې راځي امام بخاری ترجمه الباب کې تعلیقا یو خبره نقل کړې ده وی حضرت عباس وی ما ډېر مدپس دا خپل لور ابو لهب په خوب کې ولید مې چې ابو لهب څنګه وی چې ستاسو نه جدا شیم ډېر په بد حال یم ډېر په بد حال یم خو صرف د ګل په ورځ باندې د ګوته کې لګوندې څوک پیا دی سو بیا دی اصل کې سوقی تو لفظ دی نو او بمرازی او پایو ټول وخت کې ویلې شي د ګل پر ورځ مې دی دواړو ګوتو د میاس کې لګ د سکلو شی پیدا کیږي هغه لګوندې راوم بعتاقتی سویبه ځکه د پیغمبر مبارک په خوشحاله کې ما سویبه آزاده کړې دا سویبه چې وه بیا چې رسول الله مبارک حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها سره نکاح وکړه هم دا وه او بیا چې رسول الله مبارک مدینه منورې ته هجرت وکړ او واپس هجرت نه پس راغې مکه فتح شوه نو د سویبې تپوس یې وکړ وی سویبه وګورئ نو هغې وایي چې صاحب هغه خو مړه ده یو یې دوی یو هغه دواړه مړه دي وی د قوم یې څوک وګورئ که څوک یې وي زه ورسره لږه ښېګړه کوم خو د قوم یې څوک پیدا نه شو په رسول الله مبارک به ډېر قدر کوه بیا د هغې نه پس الله پاک نبی علیہ السلام د حضرت حلیمه په قسمت باندې ورولیکه حضرت حلیمه د طائف د بنو سعد خاندان سره تعلق لري د تلې مغازات بنو سعد د طائف د ښار نه 70 کیلومتر لري یو علاقه راځي بنو سعد ورته وایي بیا بنو سعد کې لار تلې ده داسې غرونو کې یو لار تلې ده نو چې کوم ځای کې د نبی علیہ السلام مبارک ته د رضاعي مور ده بی بی حلیمه کور اوس خو کور نشته دی د کوټو نښې شته کوټې دي چتونه پې نشته دی داسې دوه درې ګزه د ګټو د کاڼو دیوالونه دي او داسې مخامخ یو ځای دی وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې هلته یې ونه م ولاړه وه چې کوم ځای کې د رسول الله مبارک سینه اشق صدر شوي دي اپریشن د سینې شوی نو بی بی حلیمه وی چې موږ د طائف ښځې لاړو مکې ته دا به بانډو دا ښځې به دی رواج به ده چې په شهري علاقو کې به ماشوم پیدا شو یا ماشومه به پیدا شوه نو هغه به دغه ته لیږله بانډو ته به لیږله رواج و بس دې دپاره به یې لیږله چې د بانډو ابو هوا خشتی دی به ښکلې لوي شي د بانډو عربي خشتی ژبه صفی ژبه به م زده کي بل بانډو کې چې دي نو منډې ترړې وی ماشومان نو فضا ابو هوا خوراک ساگ سبزیانې د ده نشونما به خوشي به دا قانون نو حضرت حلیمه وی زه او زما خاوند رالو مکې مکرمې ته یو را سره خر یو را سره اوښه وه نو وی موږ ډېر زیات غریبانان وی موږ دونه غریبانانو چې د شپې به زما بچو ډوډۍ پسې جړل خوب به وله نه ورته او زما اوښه کې پی به نو زما سینه کې به م پی نو ډېر غربت و نو موږ رالو چې دکه چېته یو ماشوم میلو شي نو تنخوا به راته میلو شي د هغه ماشوم په برکت باندې ماشوم به ساتم ولو پیسې به دا به د ماشوم مور پلار به پیسې ورکولې وی ما سره چې څومره ښځې راغلې وې په مکه کې وګرځېدو وی هرې ښځې ته یو ماشوم میلو شو ما ته میلو نه شو وی دا نبی علیہ السلام مبارک باندې به دا ټولې ښځې پې رالې خو چې خبر به شو چې دی خو یتیم دی او پلار یې نشته نو چا نه قبلاو چې دی به موږ له سره کړي چې پلار یې نشته وی ما ته چونکې بل ماشوم میلاو نه شو نو مې چې تشه څه لازم راشه که یتیم دی نو دا یتیم به ځان سره بوځمه ما ته څه پته وه چې دا یتیم نه دی دا یو ملغلره یتیم دی وی چې دا ماشوم ما نبی علیہ السلام اوچت کړ او دې مې واغېسته وی رب العالمین دومره برکات شروع کړل چې داسې برکات ما چېرته نو لیدلې وی زما اوښه کې فورا پی پیدا شو او غولاندې د پیو ډکه شوه او چې دې ما خپلې سینې ته واچو وی الله زما سینه کې دومره پی پیدا کړل
چې د دم په کارو شو زما چې خپل کم بچیو دا غم کار برابر شو او په لاره چې راتلو نو هغه اوښه چې ما به وهله او شلل او قدم به یې ناغېسته هغه اوښه د نورو نه مخکې روانه ده وی ما ته خاون وی چې حلیمه یا حلیمه والله لقد اخذت نسمه مبارکه یو مبارک شخصیت تیر اغشته دی ما ته چې نعم والله قسم په خدای چې خبره ده دغسې ده دا وی ما ته مرګرو وی چې حلیمه او ماغه زړه وخریده که بله دی راغشته مې او ماغه ده وی چې دا خو د تلو نه هغې طرف نه دې طرف نه خو موږ نه مخکې روانه ده دا څنګه چل ډېر مبارک ماشوم وی زه پوه شم چې الحمدلله ما له خدای پاک یو برکتي ماشوم را کړی دی ما ځان سره بوته مکې دنو ساعت ته ما به لویو او ماشومو وی انصاف پکې دومره او دومره چې په لومبي وخت ما د سینې کم طرف ته اچولی نو تر اخره پورې هماغه طرف به خوړه که ما به بل طرف ته واچو دویمې سینې ته نو ابې نه راښکه ماشوموالي نه وي زما بچي کې انصاف ووایي او خلق حیرانو زما څاروي څاربه شو ما له خدای رزق راکه زه مالداره شم ډوډۍ پیدا شوه سینه کې پی پیدا شو اوښه کې پی پیدا شو او قحط په دغه زمانه کې په بنو سعد کې نو زما څاروي چې به ماښام رالل نو غولانځې به یې ډکې وې او تشي به یې پړسېدلي وو نو خلکو به خپلو بچو ته وې او غلامانو ته چې ورشه د حلیمې څاروي ګورئ که نه څنګه نار ځي او ماړه راځي ستاسې سره تاسو کم دی څاروي سره وې نارې بوځئ او نارې راولئ نو خلکو به زما څارو سره څاروي یو ځای څارول بیا به هم د خلکو نار راتلل زما به ماړه راتلل ما وې دا د څارو کار نه دی دا د ځای کار نه دی دا زما د دې ماشوم بچي برکت دی دا د محمد برکت دی صلی الله علیه وسلم بنو سعد کې میله به لګېده نو زه یو ځل لاړم میلې له وی رسول الله مبارک دغه وخت قدم اغشتی دی نو ما سره ولاړ دی هغه میلې تماشې له وی یو سړی ولاړ دی کاهن کهانت کوي وی دا نبي علیه السلام ته وکتل او وی رامنډی کړی او پیغمبر علیه السلام یې د مټه ونیوه وی خلکه دا ماشوم مړ کې ګوره دا به ستاسو د تبع ذریعه ګرځي ستاسو د پلار نیکه د دین د تبع ذریعه به ګرځي دا ماشوم مړ کې وی ما زر نبی علیه السلام روچت کو سیرین ته مې تا دې خدای مړ کړي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي زما بچي ته خو څوک رانږدې شي وی یو ځل رسول الله مبارک ماشوم ما سره دی وی ما یو پادری راغی نو ما ته وی چې د څه نوم دی نجومیو که پادریو ما وی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا ستا څه دی مې زما بچی دی ستا څه نوم دی ما وی حلیمه د پلار یې څه نوم دی نو ما د خپل خاوند نوم ورته واغېست وی ما ته وی که د دې ماشوم د پلار نوم عبدالله وي او د مور نوم یې امینه وي اوس مې وجه خو ته وایې چې زه ما زوی دی او زما نوم حلیمه دی او د پلار نوم دې راته بدل واغېسته نو شک کې دې واچولم مې ولې دې وجه وی دا که لوی شو که نه چې دا کم ماشوم ته زه ګورم او زه پکې کمې نښې وینم دا به زمونږ او زمونږ د پلار نیکه د دین د تباهۍ ذریعه به ګرځي ما یې قمقله بې وقوفه چې الله د کوم څیز فیصله کولی شي هته نشي بندولی 2 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حلیمه کره تیر کړ 2 کاله پسې راوست مور چې مور له راوسته حلیمه په لاره مې سوال کو چې مور ته سوال کوم زما خو دې نه کېږي ځان سره واپس بوځم خو قانون بدو چې 2 کاله به پی ورکول زیات پی نه ورکول وی چې را مې وسو اتفاق دا چې په مکه کې وبا وه ماشومان به مړه کېدل او ناجوړه کېدل به نو ما د رسول الله مبارک مور ته ووی چې ما خو دا فیصله کړې وه چې دې نه غواړم 1 کال 2 نور مرا وبا د ماشوم نقصاني نشي وی واپس یې بوځه نو یې واپس مې بوت نو د حضرت حلیمه سره تقریبا 4 کاله تیر کړی
زه چې طائف ته لاړم بنو سعد ته یو د روژې میاشت وه او سخته ګرمي وه د سنور شغلې والې نو چې هلته موږ ورسېدو نو هلته مې ملګرو ته دا ټولې قصې کولې نو ملګرو ته مې راشه وګورئ ملګري خو ناست دي هغوی دا سوچ نو مې څونه سخته ګرمي ده او په دې ګرمۍ کې یولس نیمې بجې وې ده په دې دومره ګرمۍ کې په کاڼي بیا څوک لاس کم ځای کې ایښودی شي او مې ګوره چې مونږ کم ځای کې ناست شو نو کاڼي م یخ دي هوا م یخه ده د انور د ګرمۍ نه م ګورې نه یو خبر ملګرو دا خو د عجیبه خبره وکړه نو یو موقع کې داسې پیښه شوه چې د نبي علیه السلام تللی و بار ته د ملګرو سره ګډې چیلۍ سره وله دې کې د حلیمې بچي وی رامنډې کړې حلیمې پسې اله مورې زموږ قریشي رور خو چا مړ کو بچي ولې وی بس کسان راغلل او وینې او چاړې ورپسې راویستې اله مورې حضرت حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمای وی ما منډه کړه چې خدای سب جنجال پیښ شو چې مې منډه کړه رسول الله مبارک شین ګوشین ولاړ دی وجود یې سره پیږي وی زه خو پیښم وی روچت مې کو او سینې پورې مې جوخ کو او کور ته مې راوست بچې څه چلو شو وی مورې وی ما ته وی مور وی مورې زه خو نیم خبر خو دلته ولاړم یو دوه کسان راغلل یو کس پکې بل ته وایي چې دا هغه کس دی ښه دا غوره دی ښه وی بل ورته وایي چې ښه دا غوره انسان روچت کا وی زه یې روچت کړمه وی چې روچت یې کړمه نو چاړې راوویسته وی ما ته وایي چې مه یېرېږه ښه هېڅ تکلیف ته نه میلاویږي نو وی زما د دې مرۍ نه د دې سینې نه را لاندې ځای وشلو زه په درد نه پوهېدم او بیا زما زړه راوویسته د زمزم په اوبو یې ووینځه د زمزم اوبه یې وسره او د زړه خوا کې یو رکوټې غوټه شانتې وه هغه یې راوویسته بارې وغورځوله یو بل ملګري ته وایي چې دا مې ځکه وغورځوله چې د انسان زړه سره د شیطان د ناستې دغه جاله ده دا به ته یې وغورځو زړه یې صفا که د زمزم په اوبو نبی علیہ السلام فرمایي سامان یې ټول د جنت نه راوړی بله زمزم وي دې نه علما دا معلومه چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا نه په اسمانونو کې شته او نه په جنتونو کې شته حوض کوثر نام دا غوره دي ولې که د دې نه غوره اوبه وې نو بیا به د رسول الله مبارک د زړه د وینځلو دپاره هغه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي دا پریشان نو اوبه ولې د حوض کوثر نه راوړي دا جنت ولې نه راوړي وی زما زړه صفا کو او زما په زړه د پاسه یو مهر ولګاو وی بې مورې اوس هم د هغه مهر یخوالی هغه اثر په وجود کې وینمه او بیا یو کاسه وه د سرو زرو د علم او د ایمان او د حکمت نه ډکه وه هغه یې زما په زړه کې په دې رګونو کې ور واړوله او بیا زما زړه هغه یو ځای کو او لاس یې پراخ کو نه درد نه وینه نه تکلیف حضرت حلیمه وی او یریدم او ډېره ویریدم چې دا بچي نه به زما الله یو څوک جوړوي اسې نه خدای مکه تاوان ورسره ورسېږي نو بیا خپلې والدې له واپس راوستی دی او د دې حضرت حلیمې به رسول الله مبارک ډېر زیات قدر کاو کله چې دا به راغله نبي علیه السلام به ورته ودرېده صحابه وی ورته پاسېد او خپل صادر مبارک به یې ورته خور که او په هغې به یې کېنوله او مورې لفظ خبرې به یې ورسره کول یو صحابي وی یو بوډۍ ښځه راغله رسول الله مبارک د خپل ځای نه پاسېد او صادر یې خور که هغه بوډۍ راولېده مټ نه او په صادر یې کېنوله وی ما وی چې دا لا څنګه ښځه ده چې د حضور پاک په صادر باندې کېني او دا څنګه ښځه ده چې رسول الله مبارک ورته پاسېد او دومره لوی عزت یې وله ورکړه وی چا نه مې تپوس وکړه نو ما ته بیا خلکو وی چې دا هغه ښځه ده چې پیغمبر علیه السلام له پی ورکړی دی دی رضایي مور ده مدینه شریفه کې دفنم د په جنت البقیع مقبره کې زه اوس هم چې تللی وم ملګرو ته مې قبر وښه مې دا د حضرت حلیمې قبر دی په مدینه شریفه کې او مبارکه بی بی خدای پاک د دې پی د رسول الله مبارک په قسمت لیکلی
او د نبی صلی الله مبارک تربیت او د هغه د ماشومانو خدمت دا الله د حضرت حلیمه سعدیه په قسمت باندې لیکلی. ډېر زیات احترام به کو رسول الله مبارک په غزوه اوتاس کې حنین کې چې کله د دې په دې قوم په دې علاقه باندې حمله وشوه نو ډېر زیات ویندې او غلامان گرفتار شو. نو دی راوستل جعرانه ورته وایي د مکې مکرمې سره خوا کې علاقه را اوس هم خلک عمره کوي نو جعرانې ته ځي. نو جعرانه کې وله تنبوان ښخ کړل او دا ټول ښځې ماشومان غلامان ویندې په هغې کې دیره کړې. نو حضور پاک مبارک ته یو صحابي راغی وی صاحب په دې قیدیانو کې یو جینۍ ده وی هغه وایي چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم. زما خور څه کم ده؟ ما خور خو نشته، زه خو د مور او پلار نه یو پیدا. وی نه یم خبر خو او چې زه ستاسو سره پیغمبر خور یم الوته ووایه. وی تاسو یې راولئ. نو دی راوسته رسول الله مبارک ته کېناسته. وی ستا څه نوم دی؟ وی ته زما خور یې؟ وی یو. وی زما کوم ځای خور یې؟ وی زما شیما نوم دی او زه د حلیمې لور یم. تا مونږ کله 4 کاله نه دي تېر کړي؟ تا ما سره یو ځای لوبې نه دي کړې؟ تا زما د مور پی نه دي څکلې؟ او ما ته نښه زما په وجود ستا نښه پرته ده. رسول الله مبارک ورته وفرمایل وی څه نښه ده؟ ټیک شوه ده خو دونه خو ما ته پته ده چې د حلیمې لور شیما شته، دونه ما ته پته ده چې ما هلته پیس کلی دي، خو ته شیما یې د دې څه نښه ده؟ نو هغې ورته خپل مټ ښکاره کړه. وی ما ته ماشومانو لوبې م کولې نو ما نه لږ زیاتې وشو، تا سره مې څه زیاتې وکړه، سوک مې درکړه، نو تا په ما چک ولګو، نو ستا د غاښونو داغ زما په دې لاس دا دی اوس هم پروت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی بالکل دا زما خور ده، زما رضاعي خور ده، زما د رضاعي مور لور ده. داسې به وکړو، دا به مزاده کو او د دې قوم چې څومره ښځې دي ماشومان ځوانان واړه به مزاد کړو. خلک وایي شیما ډېره بختوره وه، د هغې د برکت نه د هغې ټول قوم الله پاک ازاد کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشي بختور و. الله ولا فیصله کړې وه دا نو مې ورله د مخکې نه منتخب کړی و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. او رسول الله مبارک فرمایي انا محمد، زه محمد یم صلی الله علیه وسلم، و انا احمد، زه احمد یم، زه بشیر یم زیر ورکوونکی، زه نذیر یم یرونکی یم، زه ماحی یم کفر به خدای د ما په برکت ختمه کی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. موږ ته دنیا ته لېږلې قیامت پر ورځ به ته ګواهي کې، او ګواهي قرآن وایي، د ګواهۍ بیان قرآن کړی دی. قرآن چې څنګه د ګواهۍ بیان کړی دی اقبا وایو. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې د نوح علیه السلام قوم به راشي، الله به ورته وایي تاسو ته لم یأتکم، تاسو ته پیغمبر نه دی راغلی؟ هغوی نه ما جاءنا من نذیر، موږ له پیغمبر نه دی راغلی. لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا. ندی راغلی. نو نوح علیہ السلام وی ما دیتا دین رسول دے، گواہ دے سوکتے محمد و امته صلی اللہ، محمد و امت زما گواہ دے. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو با گواہیو کہ چی او اللہ دے نوح علیہ السلام پل قوم تا دین رسول دے. نو قوم بے دے دروغجنو تاو گورا دوی کم زیو چې دی ګوی کوي. نو الله به تاسو ته تپوس وکړي چې تاسو ګوی کوئ، تاسو نوح علیه السلام زمانه کې وی؟ موږ وایو نه الله موږ خو هغه زمانه کې نو خو تا په قرآن کې ویلي دي، موږ په هغه وجه ګوی ورکوو.
قرآن کې ویلي دي چې نوح علیه السلام قوم ته دین رسول دی او بیا به پیغمبر په خپل قوم گوی کوي الا هل بلغت ما دین رسول دی په عرفات په میدان کې قرار کړی دی چې او دین دی را رسول دی مبشرن زیر ورکی مسلمان ته د جنت او یری کافر یرون کې دی د جهنم او د عذاب نه چې دا کافر خدای مسلمان کی